مخکې د روژې کوم مکروهات هغه بیان شو. اوس به موږ هغه مسئلې بیانوم چې هغه کې د کوم صورتونه دي چې هغه کې د روژه صرف ماتېږي او قضا څه دی هغه ورباندې واجب شي او کفاره ورباندې نه وي. او دې پسې بیا موږ هغه صورتونه بیانوم چې هغه صورتونه کې به قضا هم وي او همدارنګې کفاره هم وي ورباندې. اوس موږ هغه صورتونه بیانوم چې کوم صورتونو کې د روژې والا قضا واجبه وي او همدارنګې کفاره څه دی هغه ورباندې نه وي. نو بله مسله دا دی که یو سړی پوره رمضان میاشتې کې بېهوشه او رمضان میاشتې نه پس د هوش کې راغلل نو دا به پوره میاشتې ورته څه دی بیا به قضا راوړي. فتاوا علمگیری جلد 8 صفحه نمبر جلد نمبر 8 1 صفحه نمبر 208 باندې دا خبره ذکر دی. که یو سړي هوکه وڅښله نو په دې باندې هم د روژې قضا لازم دی او کفاره ورباندې نشته دی. فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 414 کې دا خبره لیکلې ده. بله مسله دا چې که یو عام طور باندې موږ تاسو وکړو کوم د ډاکخانو والا دي یا عام طور باندې داسې خلک چې وي هغه کوم لفافې چې وي د خط وغیره والا کوم ډاکومنټ واستګستوي نو هغه دپاره کوم صریح وي هغه ګوند وي نو هغه خو دې څرګنده کړي ژبې سره او بیا هغه باندې ولګي لفافې باندې. نو په دې صورت کې که چیرې د کوم ګوند دی یا صریح د دې والا زراعت حلق نه تېر شولو نو دې باندې دې والا روژه ماتېږي او قضا په دې باندې لازمي دی او د دې والا کفاره نشته. فتاوا علمگیری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 199 کې دا خبره لیکلې ده. که یو سړی په پوزه کې دوایي واچوله نو دې سره هم د دې والا هغه څه دی روژه ماتېږي او بیا دې والا قضا دې باندې واجب دی. بل که یو سړي روژه په ویر خوراک څښاک یې وکړه هغه نه پس دی بیا دا خبره ذهن ته راغله چې راسې مې روژه ماته دی او نور یې ورسره خوراک څښاک وکړه نو دې صورت کې مې دې والا روژه ماته دی او کفاره ورباندې نشته دی او د دې والا قضا بیا چې دی هغه راوړي دا ورباندې واجب دی. فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 421 کې دا خبره لیکلې ده. او که یو سړي د قضا د رمضان روژه ستله هغه یې ماته کړه نو دې باندې د دې والا قضا چې دی هغه بیا واجب دی او کفاره ورباندې نشته دی. او بل که یو سړي په غوږ کې تیل واچولو یا دوایي واچوله دې سره هم د دې والا روژه ماتېږي په دې باندې قضا لازم دی. فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 417 کې دا خبره لیکلې ده. که یو سړي بیماری زیات شول او بیماري د وجې نه روژه ماته کړه چېرې ماتې کې د خپل ځان نفس دغه څه خطرات وکړي روژه ماته کړه نو دې باندې دې والا کفاره چې دی هغه نشته دی او روژه د قضا چې دی هغه بیا ساتي دوباره. فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 423 کې دا خبره لیکلې ده. که یو زنانه ته نفل روژه کې خیز راغلل نو د دې والا روژه ماته شوله او د دې والا قضا چې دی هغه دې باندې واجب شه قضا بیا د روژې والا به ساتي. بل دا که یو ښځې رمضان میاشتې کې حیضه شوله نو بیا دا چې دوباره دا قضا روژې ساتي نو کومې روژې کې چې حیضه شوه یوه بیمارۍ ورته راغله او محوري وله هغې روژې نه بیا دې والا قضا به بیا ساتي. بل دا که یو حامله ښځه دی هغې یا د شودو ورکوونکې ښځه دی زنانه وي نو دغو دواړو ته که چېرته د خپل بچي والا یا خپل ځان له خطره وته وه چېرې ماته خطره دی زه ورکې مړ کېږم نو دې صورت کې بیا دې باندې روژه دې والا ماتول جایز دی روژه ماته کړي او دې والا بیا قضا وساتي. فتاوا علمگیری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 207 کې همدارنګې فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 290 یعنی 11 کم 300 کې دا خبره لیکلې ده. بل که یو سړی په روژه کې غرغرې کولې او غرغړو صورت کې دې سره هغه وشول اوبه ورسره تېر شولې نو دې سره هم دې والا روژه چې ماتېږي او قضا په دې باندې لازم دی واجب دی. او بل دا که یو سړي لکه عام طور باندې خوب نه راوچت شي بیا ورته خوب ورځي دا خوله چې دا ښکلوېږي نو په دې صورت کې که دې خولې ته مثال اچي چې د یو چې ته دغه صورت یو موقع پېښه شوله نو بیا دې صورت کې دې والا روژه ماتېږي او دې والا قضا بیا چې دی هغه به ساتي. فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 1 صفحه نمبر 204 کې دا خبره لیکلې ده. که یو سړي باندې چا په زور روژه ماته کړه کسانو ونیستل او روژه یې په زور ماته کړه نو دې صورت کې هم دې والا صرف روژې والا قضا واجب دی او کفاره ورباندې چې دی هغه نشته. اشرف الهدایه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 206 کې دا خبره لیکلې ده. او که یو سړي ویروس یاره دا مرسترګه چې تغیدلې دی غیبه شوې دی ماښام دی او روژه ماته کړه چې کله دې روژه ماته کړه هغه نه پاس پاته ولیده چې بیا ګرمي راوختله نور سره بیا ظاهره شوله نو دې ته معلومه شوه چې ما خو روژه چې دې ټایم نه مخکې ماته کړې دي نو
دې صورت کې په دې باندې قضا واجب دی او کفاره څه دی هغه نشته دی. بل دا که یو سړی بارانه کې و بارانه کې دې له بارانه کوم کترې دي ساس کې د هغه خوله کې لوړ تېر شولو نو دې سره دې له روژه ماتېږي کفاره نشته دی او قضا بیا دوباره بیا ساتي. او بل دا که یو سړی الټي وکړو یا دا څه خو بیا والا احترام یې وشل نو په دې صورت کې هم د دې والا څه یاره موله د روژه ماته دې وګڼله او روژه یې ماته کړله خوراک څښاک یې وکړ نو دې صورت کې هم په دې باندې څه دی قضا چې دی هغه واجبه دی کفاره نشته دی. هم که چېرته ورته پاته وه چې یاره دا مسله داسې دی روژه اوسه نه ماتېږي خو بیا یې ماته کړه نو بیا دې صورت کې کفاره او قضا چې دی دواړه ورباندې واجب دي. خو که مسلې پاته ورته نه وه بیا خیر دی صرف قضا دی ورباندې. او دا خبره لیکلې دی بشتیزیوار لیکلې حصه سوم کې همدارنګه فتاوا دارالعلوم دیوبند لیکلې دی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 265 کې دا خبره لیکلې دی چې د روژه ماته شوه او که مسلې پاته بیا کفاره ورباندې وي. او که یې سړي روژې کې کار وکړ او زیات کار د وجې نه بلکل زیات تږی شول دې ته دا خطره وه چې یاره د مال نفس ورکېڅي نو دې صورت کې دې باندې چې روژه ماته کړه نو دې باندې د دې والا روژې والا کفاره نشته دی او قضا بیا دوباره ساتي. او که یو سړي نسوار چې دی هغه سنګوال کوم وي د پوزه او نسوار وي هغه یې استعمال کړو نو دې صورت کې په دې باندې څه دی د روژې والا قضا دی او کفاره چې دی هغه ورباندې نشته دی. فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 416 کې دا خبره لیکلې دي. بل لکه یو مریض او یا چې دی هغه مسافر و او هغه چې روژه ماته کړه نو دې باندې د دې روژې والا کفاره چې دی هغه نشته دی او دې باندې قضا دی بیا. او که یو سړي بیمار نه و خو قصدن یې روژه ماته کړه قصدن او عمدن هغه نه پس بیا بیمار شول یا یوه ښځه چې دی هغه خیزه شوله نو دغه دواړو صورتونو کې صرف دې باندې د روژې والا قضا دی او کفاره باندې چې دی هغه نشته دی. او که یو سړي روژه ډېر وخت خوراک څښاک یې وکړ هغه نه پس بیا ځان هسې هغه یې کړ او هغه نه پس بیا خوراک څښاک وکړ چې یاره د روژه ماته شوې دی نو دې صورت کې د دې والا کفاره نشته دی او روژې والا څه دی هغه قضا بیا ساتي. یو سړي د روژې نیت ونه کړ تر زوال وخته پورې روژې نیت یې نه و کړی نو زوال نه مخکې دې خوراک څښاک وکړ نو دې والا څه دی دې باندې قضا لازم دی واجب دی او کفاره څه دی هغه ورباندې نشته دی. بل که یو سړي پېشمنۍ ونه خوړل پېشمنۍ نه و خوړلی او دغه خوراک څښاک یې نه و کړی نو دې سوچ کې اوس یاره زه د روژه ماته کوم او که مه ماتوم خو دې څه وکړو د خوراک څښاک یې وکړ نو دې باندې د سړي باندې د دې والا روژې والا قضا لازم دی او کفاره څه دی هغه ورباندې نشته دی. فتاوا دارالعلوم دیوبند هم دا لیکلي دی او همدارنګې رد المختار هم دا خبره لیکلې دی. او بل دا که دې سړي پېشمنۍ نه و کړی او دې سوچ کې اوس یاره روژه ماته کوم که مه ماتوم خو د زوال وخت نه مخکې ټایم پورې په همدې حالت کې و او دې ټایم کې بیا روژه ماته کړه نو دې باندې صرف قضا دی او کفاره څه دی هغه ورباندې نشته دی. بل که یوې زنانه د بچي کوم پیدایش وي هغه پیدا کېدو نه مخکې کوم درد رسي هغه درد د وجې نه یې روژه ماته کړه نو په دې باندې صرف قضا دی او کفاره څه دی هغه ورباندې نشته دی. او که یو سړي چې دی سګرټ استعمال کړ نو سګرټ سره هم د دې والا روژه څه دی ماتېږي دې باندې قضا لازم دی او کفاره ورباندې نشته دی. او بل دا که یوې ښځې روژه وه دوران روژې کې ته ماهواري یعنې خپل بیمارۍ راوړل نو دې صورت کې بیا پکې نه پس دی به قضا ساتي او کفاره څه دی هغه ورباندې نشته دی. فتاوا علمګیري لیکلې دا خبره. بل که یو سړي پېشمنۍ وکړه او پېشمنۍ نه پس دی بیا دا خبره ذهن ته راوړل چې یاره اذانونه یې نه دي شوي او خوراک څښاک یې وکړ نو دې سړي باندې بیا دې والا روژې والا کفاره نشته دی او دا بیا قضا وساتي. فتاوا علمگیری جلد نمبر 6 صفحه نمبر 269 کې دا خبره لیکلې دي. بل کچا د نظر روژه ساتله او نظر روژې څه دی ماته کړه نو بیا صرف دې باندې د نظر روژې بیا دوباره قضا دی او کفاره دې باندې نشته. فتاوا علمگیری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 215 کې دا خبره لیکلې ده. دا مو هغه صورتونه بیان کړو چې دغو صورتونو کې که چا خوراک وکړي مطلب
دغه صورتونه ورته رامخته شول راپېښ شول نو دغو ټولو صورتونو کې د دې والا روژه چې دی هغه ماتېږي قضا ورباندې واجبېږي خو کفاره ورباندې نشته دی او دې پسې بیا نور هغه صورتونه ذکر کوم چې هغه صورتونو کې قضا همدارنګه کفاره دواړه ورباندې لازمي